الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ګرانو کتونکو لږه څنګه تاسو ته پته نن یو ځل بیا په حي علی الفلاح پروګرام کې او په نننۍ خپرونه کې تاسو ته په سکرین باندې مخاطب یم او زما سره یو جاید عالم دین جناب شیخ القرآن والحدیث حضرت علامه مولانا حمید الله صاحب هم تشریف فرمایي او ډېرې بهترینې ګټورې خبرې به تاسو واورو. او نننۍ چې مونږ کوم پروګرام دی د دې موضوع د بسم الله الرحمن الرحیم د جملې متعلق خبرې به کیږي. چند سوالات په د شیخ صاحب محترم نه کوو، د هغې جوابات مونږ ته میلاویږي. همداشان د دغې موضوع انتخاب مونږ ځکه وکړو چې دا تاسو ته پته و چې د مونږ دا دویم پروګرام دی د حي علی الفلاح په نامه باندې او زمونږ د معاشرې اصلاح پیج او چینل لا نشر کیږي بروز منګل. نو حدیث مبارک ته چې کوم کار شروعات بسم الله سره وشي نو هغه نیمګړی نه پاتې کیږي. نو لہذا د حدیث د وجې نه او د برکاتو د وجې نه نو موږ شروعات د لومبنۍ موضوع د اولنۍ موضوع په بسم الله سره وکړل چې موږ د پروګرام او د چینل او د هر څه برکتي وګرځېږي. او تاسو ته دا هم پته و چې موږ مختلف علما کرامو له درومو او په مختلف موضوعاتو به ورسره انشاءالله پروګرامز کو او په دې کې به تاسو ته ډېر یو خیر وي او ډېر د فایدې والا عمل به وي، د تاسو لپاره به ذریعه خیر ګرځېږي. او کوشش وکړو چې موږ سره اوسېږو، هېڅ چېرته مه درومو او پروګرام د اخره پورې وګورو او د شیخ صاحب محترم نه بهترینې خبرې واورو. نننی پروګرام کې تشریف فرما شیخ القرآن والحدیث جناب مولانا حمید الله جنیدی قادری صاحب تشریف فرمای. لومبنۍ خو شیخ صاحب د تاسو ډیره شکریا ده کوم چې دغه سختو وختونو کې او په خصوصي وختونو کې موږ له ټیم راکړو. الله مو تل خوشحال او آباد لره. شیخ صاحب محترم څنګه یو؟ الحمدلله حالات ښه په خیر سره یو؟ درس تدریس هم ښه روان دی؟ ډېر ښه. کتونکو د شیخ صاحب محترم حقیقتا چې دوی خدمات د چا نه پټ نه دي او په لنډي کوتل کې خرغلي په مقام باندې یو عظیمه مدرسه درسګاه د علم او د علومو درسګاه قادریه جنیدیه چې په دې کې دوی تقریبا د 15 کالو نه خدمات سر انجام کوي او تقریبا چې دې سره په د ضمن کې او په دې طلبو کې د 9مې درجې پورې دورې صغرا پورې د ده سره دوی سره طالب علمان هم موجود وي او مطلب دا چې د 9مې درجې پورې درس تدریس روان دی او ډېر په ښې طریقې سره د اخلاص نه ډک خدمت کوي. او حقیقتا چې موږ دا سوچ او فکر دی چې تاسو ته بهترین چې د کومې بهترینې خزانې دي او کوم بهترین شیوخ دي چې دا ته په سکرین باندې راولو او د بهترینو خبرو نه تاسو خبر کی او مطلب دا چې تاسو پر یو خیر ذریعه وګرځېږي. چېرته به نه ځو وردرومن د شیخ صاحب محترم خبرو له د شیخ صاحب محترم بهترینې خبرې د کمال نه ډکې خبرې د اوصافو والا خبرې تاسو سره شریکوم. شیخ صاحب محترم زموږ د پروګرام دویم پروګرام دی او موضوع ولا د بسم الله متعلق خوښه کړی و. نو د بسم الله متعلق په د مونږ کتونکو ته او د مونږ ټولو ته به بهترینې د قرآن او د حدیث متعلق ښایسته خبرې کوو انشاءالله او تاسو به مونږ ته زیر نظر ګرځو. شیخ صاحب محترم لومبنۍ خبره دا چې د بسم الله الرحمن الرحیم داسې مختصر شان فضایل بیان کو چې د قرآن او د حدیث نه او یا د اسلامي کتبو نه چې د بسم الله الرحمن الرحیم د دغې جملې څومره فضایل دي دغې کتونکو ته یې لږ زیر نظر وګرځو. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم. جناب مولانا آصف صاحب، تاسو ډیره مهرباني چې دلته راغلی. شکریہ، جزاک الله. د بسم الله الرحمن الرحیم یقینا د کلمات خو کم ښکاري، خو دغه فضایل ډیر زیات دي. بشک. او الله تعالی داسې یو قدرت دی او د الله تعالی داسې یو حکمت دی چې کوم شیونو ضرورت زیات وي هغه یې آسان کړی وي. بشک. مثال په توګه په ترکارۍ کې او په دې خوراک کې مالګې ته ضرورت ډېر وي، نو هغه یې غرونه پیدا کړي. اوبو ته د انسانانو ضرورت زیات وي، هغې یې دریابونه او سیندونه پیدا کړي. سبحان الله. نو چې کوم شي ته د الله تعالی او د انسانانو ضرورت زیات وي، هغه الله تعالی ډېر زیات پیدا کړي او اسانه کړي وي. نو دغه رنګې د بسم الله چونکې د مسلمان دپاره ډېر زیات ضرورت والا شی دی. او د دې ضرورت دې نه معلومیږي چې بسم الله الرحمن الرحیم چې کله یو سړی باتروم له ځي، د هغې نه مخکې بسم الله پکار ده. ورسره چې څوک استنجا کوي، هغې نه مخکې بسم الله پکار ده. اودس نه مخکې بسم الله پکار ده. د خوراک نه مخکې بسم الله پکار ده. حلالۍ په وخت کې بسم الله پکار ده. د مانځه په شروع کولو کې بسم الله پکار ده. خو بهرحال په دغه ټولو ځایونو کې بسم الله ته ضرورت دی. نو دې وجې نه الله جل جلاله د بسم الله د الفاظ دومره اسان کړي چې ماشومانو په ژبه باندې هم اسانه دي او عجم او هر چاته چې دی دا اسانه دي. حقیقت بالکل. بسم الله الرحمن الرحیم فضایل خو ډېر زیات دي او دا خو یو آیات دی په قرآن پاک کې مستقل د حضرت سلیمان علیه السلام چې بلقیس ته کوم خط لګلو، په هغه خط کې د ورته اول لیکلي بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم چې دی دا د الله تعالی یو پکې اسم ذات دی الله، او دو پکې د الله تعالی اسم صفتی دی رحمان و رحیم. او دا بسم الله الرحمن الرحیم دا د 19 حرفونو نه مرکب یو کلمه ده. 19 حرفونه لري او دا دومره ډیر ثواب لري چې امام عبدالرحمن صفوري رحمت الله علیه په نزهة المجالس کې یو حدیث را نقل کړی او د حدیث راوی حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه دی. عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې څوک بسم الله الرحمن الرحیم لولي، الله جل جلاله به په یو حرف باندې 4,000 نیکۍ ورکوي. سبحان الله. 4,000 درجات به اوچتوي او 4,000 خطاګان به الله معاف کوي. نو دا 19 حروف دي، دې ته حساب کوه چې څومره درجې ورباندې اوچتېږي او څومره نیکۍ ورباندې. یعنې شیخ صاحب محترم بسم الله 19 حروف دي او په دغې 19 حروفو باندې ډېر لوی اجرونه دي. همدغه رنګې په دغه کتاب کې حضرت علی کرم الله وجهه روایت دی چې رسول الله مبارک وفرمایي چې په جنت کې یو محل دی چې هغه الله تعالی د نور نه پیدا کړی. هغې کې چې څومره شی نه هغه ټول د نور نه دي، خو دا په هوا کې دی، دې لپاره لیار نشته. نو چا پوښتنه وکړه یا رسول الله مبارک دې ته به خلک څنګه خیږي چې دا به ورته وویلی شي چې بسم الله ووایي، به بسم الله باندې په هوا شي. سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحیم. نو دې ډېر زیات برکات دي. همدغه رنګې مواهب الدنیا کې یو حدیث را نقل کړی چې ابو هریره صاحب فرمایي چې یو ځل یو کافر او د مسلمان هر چا سره هم شیطان شته. بالکل. کافرانو سره هم شته، مسلمانانو سره هم شته، هر چا سره شیطان شته دی. نو یو ځل کافر او د مسلمان شیطانان دا سره یو ځای شو، ډېر غټ او هغه چې دی ډېر ښه لباس او جامې یې برابرې وي او یخته یې غوړ و. بل طرف ته چې دا د مؤمن او صحیح مؤمن مسلمان چې کوم شیطان و دا ډېر بیکاره و، جامې هم نه وي او دغه رنګې کمزوری م یخته یې بد حال و. نو چې دغه کافر د شیطان دغه مسلمان د شیطان نه پوښتنه وکړه چې دا څه وجه ده چې ته داسې حال باندې، او ورته وایي چې زه داسې یو چا سره مقرر شویم، هغه د مسلمان شیطان ورته وایي چې هغه کله خوراک هم بسم الله وایي، نو ما ورسره په خوراک کې حصه نه وي، او چې کله جامې اغوندي بسم الله وایي ما ورسره جامو کې حصه نه وي، چې هغه کله تیل پورې کې بسم الله وایي ما ورسره تیلو کې حصه پیدا نه شي، او چې هغه کله اوبه څښي بسم الله وایي ما ورسره په اوبو کې. نو ځکه زه داسې خوار او ذلیل یم. نو هغه کافر چې کوم شیطان هغه ورته وایي چې زه خو داسې چا سره یم چې هغه خو دا یو بسم الله هم نه وي، نو ما ته هر څه وافر مقدار باندې ملاویږي. نو معنا دا ده چې بسم الله دومره زیات. او دغه رنګې یو بل روایت چې دی هغه داسې راغلی چې یو ځل موسی علیه السلام ته الله تعالی وحی وکړه چې ای موسی علیه السلام الله جل جلاله
د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم چې کوم امت دی هغه الله تعالی اوله یو څو کلمات ورکړي چې هغه یې په هغې باندې منتخب کړي دی چې هغه بسم الله الرحمن الرحیم دی دا صرف الله تعالی د امت محمد صلی الله علیه وسلم له ورکړي چې هغه ځای کې یو ړوند ناست وي چې هغه ویلي چې الله دغه بسم الله په برکت باندې ما روغ کړي چې هغه روغ شو صحیح جی نو بهرحال د دې برکات او فیضات ډېر زیات دي یعنی شیخ صاحب مطلب دا چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام یعنی موږ امتیان یو د نبی علیه السلام په امت باندې الله تعالی داسې خصوصي پیرزوینې کړي خصوصي او په هغې پیرزوینو کې یو بسم الله هم ده چې خصوصي د نبی علیه السلام امت لپاره الحمدلله داسې ده بل شیخ صاحب تاسو ډېره ښکلې حدیث مبارک ویلو بهترینه خبره هم وکړله چې په بسم الله سره کتونکو لږه شیخ صاحب محترم کومه خبره وکړه چې په بسم الله سره شیطان ته یو زور ملاویږي لکه څرنګه دوی د حدیث مبارک وفرمایلو او حقیقتا چې شیطان ته په دې بسم الله سره زور او مطلب دا چې زجر ملاویږي نو بسم الله ویل پکار دوی شیخ صاحب محترم دغه رنګ یو بل حدیث مبارک دی رسول الله مبارک فرمایي کل امر ذی بال لم یبدأ فی بسم الله فهو اقطع واجزم هر نیک کار چې بسم الله نه بغیر شروع نشي او بسم الله ورته ونه ویلی شي نو هغه کار کې به برکت نه وي یا به سر ته نه رسي او که سر ته ورسي نو هغه برکت په هغې کې نه وي نو پکار دی چې هر کار دپاره مسلمان چې دا بسم الله ووایي او همدغه رنګې یو حکایت د باره کې امام قلوبي رحمت الله علیه په کتاب القلوبي کې رانقل کړی دی هغه فرمایي چې یو زنانه وه او هغه زنانه دینداره وه نو هر کار به چې که بسم الله به ویل بسم الله هر کار دپاره به بسم الله ویل چې کله به څه شی کېښودو څه شی به روچتاوه بسم الله یې په خوله باندې الفاظ جوړ کړي وو ده نو د چې کوم خاوند و هغه داسې نیک سړی نه و نو هغه یو ځل داسې وویل چې زه داسې یو کار کړمه چې دا زما دا بیبي په دې بسم الله باندې پښیمانه شي نو بیا یو بټوه ورکړه او په دې بټوه کې روپۍ وي ورته چې دا کېده سنبال نو هغه کېښوده بسم الله باندې او چې کله هغه غافله شوه نو د خاوند یې هغه بټوه ورواخیسته او په کوی کې واچوله هغې ته پته نه وه نو بیا دې لپاره چې دا خجله شي شرمنده شي چې ما الله تعالی درکړو رټنې لپاره د زورنې لپاره یې دا کار وکړه نو بیا ورته ویل چې هغه زما بټه ورواخله نو هغه بیبي چې اوچته شو هغه کوم ځای کې چې هلته ویل بسم الله الرحمن الرحیم په دې وخت کې الله تعالی جبرائیل امین علیه السلام ته حکم وکړ چې زر په جلتۍ سره لاړ شه او د کوی نه دا بټه ور اوچته کړه بېرته یې مغزه کې کېده سبحان الله دا په برکت د بسم الله باندې هغه بېرته پرته نو چې خاوند ولیده نو هغه ته پته ولګېده چې دا خو ما هلته اچولې وه بلکل جی نو بیا هغه هم توبه ویسته او د بسم الله هغه برکات هغې مومند برکات شیخ صاحب محترم د ما په ذهن کې دا یو سوال هم و او هغه سوال مې چې کوم دی د تاسو په خبرو سره چې کوم دی رفع شولو لږه زما سوال دا و چې کوم یو کار د بسم الله نه شروعات وشي نو د دې مطلب دا چې څه په حدیثو کې ذکر راغلی خو هغه چې کوم دی تاسو بهترینې خبرې وکړئ او حدیث مبارک هم تاسو چې کوم دی موږ د کتونکو ته زیر نظر وګرځالو خو زه په دې سوال کې یو مختصر دا هغه وکړم چې یو سوال شکل وکم چې دا بسم الله نه شروعات وشي د دې داسې څه برکات به وي برکات یې داسې څه چې یو کار د بسم الله نه شروع شي لکه هر کار چې بسم الله باندې شروع شي نو لکه خصوصا روټۍ به واخلو جی چې روټۍ په باره کې صحیح حدیث دی د مشکات شریف حدیثونه دي چې کومې روټۍ ته بسم الله څوک ونه وایي نو هغه روټۍ د شیطان دپاره حلاله شي او شیطان هغې کې شریک شي بلکل جی او چې کومې روټۍ دپاره بسم الله څوک ووایي نو شیطان په هغې کې بیا نشي شریکېدی په هغې باندې حرامه شي نو چې کوم یو سړی روټۍ ته کښېني او بسم الله ووایي نو شیطان به د ده سره په دې روټۍ کې حصه نه وي او برکت به یې پکې او دا خلک به ټول ورباندې ماړه شي په لږ طعام باندې به ډېر خلک ماړه شي په برکت د بسم الله باندې جی 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 او که بسم الله ونه وایي نو په دې صورت کې به هغه بیا هغو ته چې هغه برکت نه میلاویږي او هغه خوراک به ډېري خو دو به ماړه نه شي ځکه چې هغه شیطانان به ورسره شروع شي یعنې شیخ صاحب محترم د بسم الله چې یو کار شروعات وشي نو د دې یو برکت دا دی د دې یو برکت دا دی چې په هغې کار کې به الله برکت اچوي برکت به اچوي او خیر به پکې اچوي او برکت پکې اچوي دا ډېره لویه خبره ده لکه داسې یو ځل د مبارک مشکات شریف کې حدیث دی د مبارک ناستو خوراک ته سبحان او چې کله دا خلک ډېر ناست یو هم که بسم الله ونه وایي
نو بیا هم شیطان په دې خوراک کې څه پیدا شي ټول به بسم الله وایي نو داسې دی مبارک ناستو یو ماشومه داسې په منډه باندې را روانه وه او چې څنګه راورسېده نو رسول الله مبارک مشکات شریف حدیث ته یې د لاسونې ونیول او ورته ویې فرمیل چې دا چې و دا یې چې شیطان په رامنډو کړی وه تاسو ټولو بسم الله ویلې وه ده په کې څه نه وه نو دی په منډو راوسته چې دا بسم الله ونه وایي او ده په دې خوراک کې څه پیدا شي او بیا داسې مسله ده چې کله په اول کې چا نه بسم الله هېره شي صحیح جي د خوراک په اول کې نو بیا د هغې له پکار دي چې په منځ کې داسې وایي چې بسم الله اوله و آخره دا الفاظ دي بسم الله اوله و آخره د مبارک ناستو یو سړي مشکات شریف حدیث دی یو سړي خوراک او دې وخت کې د مبارک ورته فکر ورته کاته نو چې کله د اخیري ګله بسم الله نه وویل شیطان ورسره لګي خو اخیري ګله چې کله کوله دې وخت ویل چې بسم الله اوله و آخره نو رسول الله مبارک وخندل ویې فرمیل شیطان ورسره اخیره پورې لګیا خو چې د بسم الله اول و آخر ویل نو هغه شیطان ټول هغه طعام بیرته راولټی کړه جی سبحان الله شیخ صاحب محترم ډېرې ښایسته خبر روانې دي او کتونکي ډېر خوند به ترېنه اخلو ځکه چې دا د شیوخو خبرې دي او دا د دوی د خولې نه چې کومې خبرې وځي حقیقتا چې حدیث به چې کوم د یو رنګې وي خو چې دوی یې بیانوي په دې کې چې کوم د الله تعالی یو بیل خوند اچولی ځکه چې دا د حدیثو اساتذه وي او ټول عمر یې چې کوم دی په حدیثو کې په جومات او مدرسه کې چې کوم دی تیر کړی شیخ صاحب محترم زما په دې ضمن کې چې کوم دی دا یو سوال دی او اکثر کتونکي بیم په دې باندې چې کوم دی خبر شي په وخت ذبحه کې چې کله یو سړی زناور ذبحه کوي او ذبحه کوي نو په دې کې د بسم الله څه حکم دی یعنی بسم الله چې کوم دی ویل څه فایده لري همدغه شان که څوک یې ونیوي نو څه پکې رایج کېږي مسله دا ده چې د ذبح په وخت کې بسم الله ویل دا بالکل لازم دي او چې کله یو مسلمان یو ذبح وکړي او قصدن عمدن بسم الله ورباندې ونه وایي نو دا شی حلال نشو دا مردار شو بالکل صحیح که چېرته چا نه هیره وشي او دې وخت کې حلالۍ کول خو دا بسم الله د هغې نه هیره شوه قصدن عمدن یې نه یې پرېښي نو بیا زموږ حنفي مذهب کې دا ده چې هغه حلاله خو مرداره نه شوه خو په کار دا ده ضروري خبره دا ده چې د ذبح په وخت کې د شی چې حلالېږي په د الله په نوم باندې به حلالېږي بسم الله به خامخا ورته وایي چې بسم الله ورته ونه وایي او قصدن پاتې شوه بیا بالکل هغه چې دی هغه بیا حلاله نه کېږي او بیا به هغه مردار چې په اصل کې چې مونږ کله چې په خپله مونږ زناور ذبحه کوو نو په هغې باندې مونږ بسم الله ویو او بسم الله الرحمن الرحیم دا کلمه پوهیو او چې کوم الله مړ کړي یعنې همدغه رنګې په بېنفسي په خپله مړ شي نو په هغې باندې چې کوم دی بسم الله نه وشي دغې وجې نه چې کوم دی حرام ګرځېږي کتونکو شیخ صاحب محترم ډېرې ښایسته خبرې موږ سره پیش کړلې او تاسو ته یې په زیر نظر باندې وګرځولې او په آخر کې د شیخ صاحب محترم نه یو پوښتنه بل هم کول غواړو او پوښتنه ده شیخ صاحب محترم لکه اوس اکثر د مونږ کتونکي ځینې څیزونو دعا وله نیز ده یعنې باتروم ته چې سړی داخلیږي هغې دپاره خپله دعا و یا مطلب روټۍ خوري د هغې دپاره خپله دعا و یا جامې اغوندي یا داسې نور څه کارونه وي نو که چېرې د دغې دعاګانو په ځای باندې چاله نه وي زده او صرف بسم الله ویل کېږي نو دا به ښه خبره وي که نو اول خو ښه خبره دا ده چې کوم خلک دعاګانې زده کولی شي او دعاګانې زده که خو چې بعضې خلک داسې چې هغوی نشي زده کولی عمر ورباندې تېر شوی نو هغو دپاره بالکل بسم الله دا حدیث مبارک کې مشکات شریف حدیث راغلی چې باتروم چې دی باتروم دا د شیطانانو مراکز دي دوی چې د هلته پاتې کېږي نو چې کله څوک باتروم ته ننوځي نو د بسم الله او دا دعا چې نه لوستلي اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث نو هغه شیطان ته دا عورت ښکاري خو په مشکات شریف کې دا حدیث هم راغلی چې د عورت د پټېدو لپاره بسم الله هم کافي ده چې سړی بسم الله وایي چې څو پورې باتروم ته نه ننوتلی داخل شوی نه د هغې نه مخکې چې ننوځي بسم الله ووایي نو دا هم د هغې لپاره کافي ده همدغه رنګې اودس کې لکه اودس په باره کې رسول الله مبارک فرمایي چې لا وضوء لمن لم یذکر اسم الله علیه هغه اودس ته چا نه کېږي کامل اودس د هغه سړي نه دی چې هغه ورباندې بسم الله ووایي همدغه رنګې د بسم الله دا برکت دی مشکات شریف حدیث دی چې څوک بسم الله ووایي نو هغه اودس په وجه باندې به د ټول بدن ګناهونه معاف شي
ټول بدن ګناهونه به چې دا ختم شي او چې څوک بسم الله ونه وایي اودس وکړي نو صرف هغه اندامونه به پاک شي چې کوم وینځل کېږي لکه مخ شو لاسونه شو او پښې شوې نو پکار دی چې که څوک ټول بدن د صغایرو ګناهونو نه پاکول غواړي نو هغه د بسم الله د اودس نه مخکې ووایي نور مذهب امام شافعي زموږ مذهب باندې خو فرض ده زموږ مذهب باندې سنت ده جی ماشاءالله جزاک الله شکریہ کتونکو دا مونږ سره ډیر محترم او ډیر قابل قدر او د علم یو خزانه یو بحر د علم چې حقیقتا چې ډیرې بهترین خبرې او بهترین احادیث مع الحواله او د حوالجاتو سره چې کوم دی تاسو ته بهترین احادیث وړاندې کړل د دې په اخر کې د جناب شیخ القرآن والحدیث استاذ العلماء حضرت علامه مولانا حمید الله جنیدی قادری صاحب په اخر کې مونږ او مطلب دا زه په خپل ځاني او د ما څومره کتونکي دا ټول شیخ صاحب د تاسو ډیره شکریا ادا کوي چې مونږ له ټیم راکړلو او انشاءالله کتونکو بیا به مونږ د شیخ صاحب محترم لره درومو په دې خپرونه کې او په حي علی الفلاح پروګرام کې به او نورو علما کرامو سره به هم خبرې اترې کوو نننۍ چې کومه موضوع تاسو ته واضحه شوله چې د بسم الله متعلق خبرې وشولې او په آخر کې کتونکو زه تاسو ته د بسم الله متعلق یو وظیفه درکول غواړم چې تاسو لپاره د خیر ذریعه وګرځېږي او هغه وظیفه دا چې عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه مبارک فرمایي چې په بسم الله کې 19 حروف دي او چا چې بسم الله ویله یعنی همداسې د الله د رضا لپاره ویله یا یو کار ته بسم الله ویله نو په جهنم کې 19 فرشتي نو الله تعالی به د 19 حروفو په برکت سره د جهنم 19 فرشتو نه حفاظت نصیب کړي نو خبره دا چې دا د تاسو پر یو وظیفه شوله چې که څوک د جهنم د فرشتو نه ځان بچ کېدل غواړي نو دغه د بسم الله چې کوم د اهتمام وکړي او بسم الله د هر کار ته یې بسم الله الرحمن الرحیم نو دا به د لپاره چې کوم دی باعث د خوشحالۍ ګرځېږي باعث د خیر ګرځېږي ورتګ د جنت په چې کوم دی ګرځېږي دا د نننۍ ورځې خپرونه او حي علی الفلاح پروګرام د بل پروګرام پرې په الله باندې سپارلي غواړم او زه او زما کوم شیخ صاحب محترم د اجازت غواړو او په الله باندې سپارلي غواړو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو